الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون مخیاتونو کی قیامت پر ورځ باندې د گواهانو د راپورته کولو خبره وه. خلکو باندې گواهان و پیش کړی شي چې مسله دې ته رسېدل وه. بیا کافر خلک هغې که اجازت غواړي چې موږ له دې د عذر بیانولو وخت راکړی شي، نو د هغې له به عذر بیانولو وخت نه ورکولی کېږي. که هغې وایي موږ دې وخت کې توبه وباسو، موږ له دې د توبې وخت راکړی شي، دا وخت به وله نه ورکولی کېږي، مهلت به وله نه ورکولی کېږي. دارنګې هغه خلک چې ظلم یې کړلی جهنم ته لاړل، نو هلته کې به وله بیا کم عذاب چې به مقرر کړی شوی دی نو هغې نه سپکېږي به نه، اسانېږي به نه. دارنګې تذکره د دې هم وه دنیا کې بعضې خلکو شرکونه کړلي، نیکان خلک چابدان د الله سره شریکان کړلي، صبرخې وله ورکړلي. قیامت پر ورځ باندې چې وویني نو وایي به یا الله دغه زموږ هغه شرکا دي. ناغي به ورله جواب ورکي چې موږ ستاسو په څه شریکان یو، تاسو موږ ته کله آواز کړلی، تاسو دروغ وایئ. دارنګې نور خلک هغه به روغه مخکې کوي چې موږ سره دې روغه وکړی شي، موږ له دې سلامتي راکړی شي. دی به تابعداري مخکې موږ ډېر تابعدار خلک یو. دا یې تذکره وه. آخر کې رکوع آخر کې بیا وي قیامت پر ورځ باندې گواهان به راپورته کوو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې تا به هم په دې باندې ګواه راپورته کړو. نور گواهان به نو په هغې له پاسه به ته ګواه یې. دارنګې قرآن کریم مې تا ته رالیږلی چې دا طبیان دی، دا وضاحت کوونکی د هر شي، هدایت دی او رحمت دی د پاره د مسلمانانو، زیری دی پر مسلمانانو. وس ورپسې آیتونو کې تذکره د دې کوي چې الله رب العزت تاسو ته د یو څو خبرو حکمونه کوي، د یو څو څیزونه تاسو منع کوي. نو د کومو څیزونو چې تاسو ته حکم کوي نو هغه وکوئ، کوم چې منع کوي د هغې نه منع شئ. لوز باره کې خبره کوي، لوز پوره کوئ. دارنګې لوز شوی دی، قسم شوی دی، نو هغه مه ماتوئ. ورپسې مثالونه پیش کوي چې دا خلکو به شانتې کېږئ مه چې هغې به یوه خبره وکړي او بیا به هغه ټوله بیکاره وګرځئ. هغه خلک خبره کوي هندو ستړی خدای ناراض، کار یې وکړو ثابت ورځ یې ځان ستړی کړه او هر څه بیا ټوکړې ټوکړې کړه. داسې مه کوئ. دارنګې تذکره به د دې وي چې الله رب العزت د خلکو لا اختیار ورکړلی، څوک چې ایمان راوړي ایمان دی راوړي، څوک چې کفر کوي کفر دی کوي. خبره فیصله به هلته کې بیا کېږي. الله وایي قرآن کریم مې درلیږلی، مسله مې بیان کړله، اوس د هر چا خپله خوښه ده. دارنګې د الله رب العزت د طرف نه چې کوم لوز کړی شوی دی، وعده کړی شوی ده، په هغې باندې اوس پیسې پې مه اخلئ.
لوز دې کړلی یو ځای کې، اوس په هغې باندې تا ته بل ځای پیسې میلاویږي، هغه لوز مخکینی ماتی پرېږدي. دنیا پانی ده، ختمېدونکې ده، او د الله سره چې څه دي هغه باقي پاتې کېدونکي دي. بیا به تذکره د دې کوي چې څومره نارینه دي که زنانه، چا چې عمل کړلی خو ایمان پکې شرط دی، نو ښکلی ژوند به ول ورکو، دنیا کې هم ښکلی ژوند، نه آخرت کې هم ښکلی ژوند. او د قرآن کریم ادب ذکر کوي چې کله قرآن کریم لولې نو اول کې اعوذ بالله وایا. الله باندې توکل کوئ، الله ته ځان سپارئ. ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یقینا الله حکم کوي تاسو ته د عدل کوئ، انصاف کوئ، والاحسان او د احسان کولو، وایتاء ذی القربى رشتہ دارانو له د ورکولو. دا درې حکمونه یې دا درې کوئ. وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی، او الله منع کوي خلق، تاسو منع کوي عن الفحشاء د فحش نه، والمنکر او د منکر نه، والبغی او د بغاوت نه. د دې نه الله تاسو منع کوي، نو د دې نه منع شئ. د کومې چې ته حکم کوي هغه حکم آپ پورا کوئ، کمی نه چې منع کوي نو د هغې نه منع شئ. یعظکم لعلکم تذکرون، واعظ و نصیحت کوي تاسو ته په دې باندې دپاره چې تاسو پند واخلئ. دا آیت ته ډېر جامع آیت ته وي، په دې کې درې اوامر دي او درې پکې نواهي دي. دا آیت بعضې خلکو واورېدو، نو اگر چې ایمان بعضې رانه وړ، لیکن گواهی وکړه چې دا کتاب، دا کلام، دا د بشر کلام نه دی، دا د انسان کلام نه دی. ولید ابن مغیرہ مبارک راضی غټ کافرو، د دین غټ دشمنو، د رسول صلی الله علیه وسلم سخت دشمنو. هغه ته چاوي د قرآن په باره کې ستاسو خیال دی، نو هغه بعضې اوږدې خبرې کړلي. بعضې کله مختصر خبره کوي چې قرآن کریم دې باندې یو نور دی، دا یو مثمر کتاب دی، په دې باندې یو نور غوړېدل دی. د دې چې کوم اصل دی نو په هغې باندې اصل چې دی نو د هغې دا خاخدار ونه ده، په دې باندې پاڼې لګېدلي او دې باندې میوې لګي، دا میوهداره ونه ده. د دې دپاره اوچتواله دی. وإن له طلاوه وإن له لعلاوه وإن أصله لمورق ومثمر وما هذا قول البشر. دا د انسان کلام نه دی، دا څه خبرې کړي. وإن له لعلاوه وإن عليه لطلاوه، نو دا د دې دپاره اوچتوالی دی، د دې دپاره نور دی، او دا چې دا نورانی کتاب دی، نورانی خبره ده. نو په داسې انداز باندې هغه خبره کوي، او آخر کې هم دا خبره کوي چې دا د انسان او د بشر خبره نه ده. چې د انسان خبره نه شو نو د چا شو؟ د الله خبره شو، د الله کلام شو که. نو بعضې خلک وایي، بعضې ورته وایي په هغه وخت کې
چې ته که څه تا ایمان راوړ او نه ایمان مې نه دی راوړی لیکن د دې سړي غم کول غواړي ښه دی چې دا کم قرآن وایي نو په دې قرآن کریم په وجه باندې دا خلک به مسلمانان شي د هغې نه رستو خبره شروع شوه رستو راځي حامیم سجده رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله دی راغی ما ته ووایه تاله چې چلی چې ستا علاج مونږ وکړو او دا خبره ته وکړه ته غوره که ستا پلار غوره ته غوره که ستا نیکه غوره ته غوره که ستا غډر نیکه غوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو جواب مو ورنه که اج خپلې خبرې ختمې کړې تازه دغه صورت نازل شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم متاغه واورو شروع یې کو وږي خو دی اورې په دې کې چې کله راغې سمودیانو وغیرہ عذاب تا که تاسو قلارې کې نه تاسو باندې به هم داسې عذاب راشي لکه څنګه چې هغه خلکو باندې راغلی دی چپ نور مو وایه بس دی هغه ځینې چې راغی کور ته ننوت کور نه بیا راوته نه نو بیا پسې ابو جهل وغیرہ راغله ویل کې چل شی دی او ته دا خبره وکړه دا قرآن کریم دا خو صحیح کتاب دی او که وایي نو راځئ ایمان پرې راوړو او که نه غم یې کول غواړي د هغې نه مشورې شروع کړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قتلولو د هغه د قید کولو د هغه د ملک نه د بدر کولو دا مشورې شروع کړې آخر وشوه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه پرېښوده نو دا آیات ته ډېر جامع آیات ته په دې کې دا دی ان الله یامر بالعدل الله تاسو ته د عدل خبره کوي عدل کوي انصاف کوي هر چا باره کې راضي هر چا خلاف کې راضي خبره به صحیح کې ټیک بکې د مور او پلار په خلاف کې د رشتہ دارانو په خلاف کې د قوم په خلاف کې بل طرف ته چې کومه حق خبر دا کوه والاحسان احسان کوا احسان د مخلوق سرم دی د الله سرم دی احسان و ادا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ته د الله بندگی داسې کې گویا کې تعالی اینه نو که داسې حال دی نه نو بیا داسې کو چې الله ما اینی یہ ته احسان وي د مخلوق سره احسان زمونږ خلق سوی هغه ما سره څه کړي زو سره خو کم دې احسان نه وي احسان ویل کېږي بے بدل خوتا چې ته بدل خو کې او چې تا سره احسان کړل او تو سره احسان کړي نو بدل شو هغه په بد کې تباہ کې دې احسان وي رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه وړه چې سړی ګوري معاشره کې پاتې کېدل چې ګوري یو طرف ته خلک لګیا دي کنزل کې بل طرف ته خلک لګیا دي په لاره کې غني ازغي کوي بل طرف ته لګیا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم مای خضر راچي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې بدلا په دغه بدو سره نه دور کړی بدلې چې ورکړل نو په خطر کې سره ورکړل دا نه یو سړی دی ستا سره خو کړو نو تو سره خو کړو زما خبردار چې تا چا سره خو کړو نو تو سره بد وکړه چې لیکل احسان خو دا دی چې ما د چانه پیسې راغسي قرض نو ما سره خېګړه وکړه خې وکړو زما طرف نه بوس داغه سره بد کول کیږي بد بدای چې هغه به ځانه پیزار واخلی نوي هغه به زی او راضي کوم وخت چې مقرره کړی شی دی د هغې نه به په شلونو میاشتې نورې تیرې شي شی میلاو نه شي د هغه پیزار پکې زاړه شي ولې ښې کړلي که نه او موږ ته خو حکم دا چې چا د سره بد کړي نو هغه سره ښه کوه
چا چې سره ښه کړي د هغه سره خو زیات کوه. نو دا مسلې ان الله یامر بالعدل والاحسان، یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی. الله رب العزت تاسو ته حکم کوي د عدل حکم کوي، د انصاف حکم کوي، د احسان حکم کوي، وایتاء ذی القربى رشتہ دارانو ته د ورکړې حکم کوي، رشتہ دارانو له ورکړه کوي. غریبانان دي، رشتہ داران دي، یتیمانان دي، مسکینان دي، د هغې سره ښه کوه. زمونږ د معاشره کې چې ګورئ رشتہ دارانو سره داسې وکړه چې یې تنګ ساته ښه تنګ یې ساته چې ته ورته غټ شی ښکارې. دا زمونږ حالي. وایتاء ذی القربى دا نه چې بدله باندې هغې له څه ورکولې نو بدله باندې ورکې، بدله نه، احسان ورسره کوه، یتیم غریبانانو له ورکړه کوه، رشتہ دارانو له ورکړه کوه. دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اول چې ته ښه کې چاله څه ورکې نو چاله ورکه، هغه چاله ورکې چې تا ته نږدې ستا خپلي غریبانانو کې. رشتہ داران دي، غریبانان دي، اول هغې له ورکه، اول حق د هغې دی. نو موږ څه کوو؟ موږ د نام د نمود دپاره بلکې ته ځو هلته کې خرچ کوو، اخراجات هلته کې پیسې ورکول، صدقه هلته کې. ولې دې لپاره خلک راته ښه ووایي، خلک دې تا ته د سر اړو ښه ونه وایي، الله دپاره کوه، یا الله په نسبت باندې ښی جو بس ښی. وایتاء ذی القربى ورکړه کول، د ورکړه کولو رشتہ دارانو ته، وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی، او منع کوي الله تاسو د فحش نه، د منکر نه. د فحش او منکر مخکې تیر شي، وایي فحش په خبره کې او منکر په عمل کې. چا ویلې فحش یي هغه کار چې کوم بدي چې عقل ورته هم بد وایي، او منکر هغه چې هغه شریعت کې بدي، او نه کم چې منکر کار دی، کم چې خراب کار دی چې ستا عقل ورته هم خراب وایي، نه هغې نه ځان ساته. منکر دی د شریعت په نسبت باندې منکر دی، بد دی، نو هغې نه هم ځان ساته. والبغی بغاوت نه ځان ساته، بغاوت مه کوه. ناکاره کارونه څومره چې دا پکې هم شامل دي. یعظکم لعلکم تذکرون، یا واعظ نصیحت کوي تاسو دپاره دی چې تاسو پند واخلئ. واوفوا بالعهد، واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، او پوروالی کوئ د وعدې د الله کله چې تاسو له وضو کوئ. ولا تنقضوا الايمان، مه ماتوئ خپل قسمونو لره بعد توکید د مضبوطولو د هغې نه وروستو. وقد جعلتم الله علیکم کفیلا، یقینا ګرځولی الله تاسو په خپل ځان باندې کفیل، کارساز. ان الله بما يعملون، ان الله يعلم بما تفعلون، یقینا الله پوهېږي په هغه څه باندې تاسو یې کوئ. څه چې تاسو کوئ په هغې باندې الله عالم دی. څه چې کوئ نو الله دپاره کوه. ثواب نیت اراده چې کوئ نو هغه د الله نه، الله دپاره. دا نه کار بدل دیږي ثواب تعالی الله درکوي. کار مخلوق دپاره نو هغې ثواب الله نه ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الله ویلی انا اغنى الشرکاء، یعنی شرک زه ډېر زیات مستغنیم، ډېر زیات غنیم، هېڅ ضرورت مې نشته د شریکانو ته. چا چې یو عمل وکړو، داسې عمل چې هغه داسې عمل چې په هغې کې زما سره بل څوک شریک کو، نو قیامت په ورځ باندې زه به هغه ته وسپارم، زه د هغه اجر هغه نه غواړم. زموږ معاشره کې خلک دا وایي که دا کار ونه کم څه به کېږي، که دا کار ونه کم نو ماله به دا معاشره به ماته څه وایي، په دې معاشره کې په دې کلي کې به دا سترګې څنګه غړوم، دا خبرې کوي. نو چې کله داسې مسله وي نو خبره ورانه شي. نو الله وایي ان الله یعلم ما تفعلون، الله څه چې کوي نو د الله دپاره یې کوه، الله ته یې پته ده.
مخلوق د الله سره په دې عمل کې مه شریک کوه. مخلوق د الله سره شریک کو نه ګورئ، اجر دی لاړ، ثواب دی لاړ. سوی د ریا د پاره یو کار دی وکړو نو لاړ، خبره خلاص شو. و یسیر الریا شرک، معمولی ریا چې کې کنه هغه شرک دی. خلق براته خووي ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا، مکه دا خزی پشان نقضت غزلها چې ویس پر د خپل پنسی من بعد قوت رسو د غړلو نه انکاسن ټوکړي ټوکړي. تتخذون ایمانکم، آیا نسی تاسو خپل قسم لره دخلم بیکاره بینکم په خپل مینس کې، ان تکون امه هي اربع من امه، دې لپاره چې شي یو ډله خو زیاتی والا مال والا من امه د بل ډلې نه. انما یبلوکم الله به، یقین الله امتحان کې په تاسو باندې پدې. وليبینن لكم یوم القیامت، یو خامخا بیانې تاسو ته قیامت پر ورځ، بیانې به تاسو ته د قیامت پر ورځ ما کنتم فيه تختلفون، چې تاسو په اختلاف کاو. کم څه چې تاسو اختلاف کاو هلته به بیانېږي، خبره به تعالی واضح شي. تاسو مه کېږئ. چاوی یو ښځه وه، هغې به ثابته ورځ سرخه به وچلوله او سپنسي به وغښته. کله نور خلک به ورسره پکې هم شریک وو، خلک به یې راجمع کړه، نو هغه سپنسي به یې راوښته، نه به یې وغښته مازدیګره پورې چې وبه یې کاته. نو د الله سکار خو یې داسې، نو بعض ځای پکې غټ و بعض ځای پکې وړوکی و، چې وبه یې کاته نو وی دا ښه نه دی، نو بیا به یې ټول وشلوله. نو ثابت ورځې کار وکړو، هندوستان خدای ناراض وي، ټول ورځې کار وکړو، هسې بیکاره فضول، یا بیکاره کار نه ورې کوئ. نو یو طرف ته تا قسم کړلی او هغه ته کې ګرځئ بیکاره. بعضې خلک یو لوز وکړي، قسم وکړي، یو عهد وکړي، زه د جماعت سره د ډلې سره به یم، هغه ډله کې څه بدوالی نه وي، لیکن بل طرف ته مال میلاویږي، پیسې میلاویږي، دولت میلاویږي، څه عهده میلاویږي، نه دا پاتې هغه بل ته ځه. اگر تا خو عهد دلته کې کړلی، لوز دې دلته کې کړلی، قسم دې دلته کې کړلی، اوس دې دا وچ پوچه پرېږدئ د مال او دولت دپاره، یو خو د دین دپاره وي. یو سړي ته معلومه شي چې دا زه چې په کوم ځای کې یم دا بیکاره دی، دا بېدینه دی، د بېدینۍ د وجې نه دا پرېږدم، دی بل دیندارۍ طرف ته ځم. لیکن یو سړی دی چې دلته کې څه خبره پکې ورانه ده ته نه معلومه، لیکن زما بلې ته دې لپاره ځم چې ما ته پیسې میلاو شي، ما ته مال و دولت میلاو شي، ما ته به څه عهده میلاو شي، هغې دپاره کوي. الله وایي داسې مه کوئ. زمونږ عام طور باندې مسلمانانو کې چې ګورئ، مسلمانانو سره خو څه شی شته نه که نه، مسلمان چاله څه ورکوي نه، هغه کوم چې حق پرست خلک دي هغه چاله څه نه ورکوي، او چې کوم باطل پرست دي نو هغې کې مراعات میلاویږي. مراعات کې ګورې هلته کې ګوره چې کوم نور خلک دي، دینداري چې په چا کېده، حق پرستی چې په چا کېده، هلته کې پیسې نشتي، مال دولت نشتي، هلته به خپله خورې، هلته به وچه خورې. لیکن وروستو مر نه وروستو قیامت کې حالات به دې بیا ښیي، ولې په حق باندې تللی. ولیبینن لکم یوم القیامه، خامخا بیانوي به تاسو ته د قیامت پر ورځ ما کنتم فی تختلفون، هسې چې تاسو پکې اختلاف کوو. ولو شاء الله لجعلکم امة واحده، که چېرې الله غوښتی نو خامخا ګرځولی به تاسو ټول یوه ډله. بعضې خلک پکې ګوري، بعضې خلک دا اعتراض کوي، وایي چې الله دا پیدا کړلی او داسې کړلی او دا یې کړلی، نو دا ټول خلک په یو دین باندې ولې نه راجمع کول؟ دا ټول خلک خو د الله په اختیار کې دي، چې د الله په اختیار کې دي، دا ټول خلک به په یو دین راجمع کړي وو که نه. نو الله رب العزت جواب کوي ولو شاء الله لجعلکم امة واحده، که چېرې الله غوښتی زور یې کولی په دې خلکو باندې، دا خلک به یې ګرځولي ټوله یوه ډله، دا به یوه ډله وه، یو امت به و، څوک اختلاف کوونکی یې پکې نه و. چې اختلاف والا پکې نه وی، بیا به یې مذم نه وه. دا بعضې خبرې کېږي
دې وجه نه چې خلق تیزیږي خلق ګرمیږي د څه وجې نه مخالفت د وجې نه مخالفت کولی کېږي نو هله سړی هغه ځای کې مزه کوي دلته کې زموږ په دې علاقه کې ټول مسلمانان دي نو څوک پروا نه کوي منځونو کې عام منځونو کې چې ګورئ هم خلک پروا نه کوي خاص کر سهار مونځ هغې هېڅ پروا نشته چا کم ځای کې چې مسلمانان ومي او کافر ومي او د هغې یو بل سره دا ټسل ومي او مقابله ومي هغه ځای کې بیا مزه کوي هغه ځای کې چې ګورئ که نه نو دا جوماتونه بیا ډکي سهار هم ډکي ښه لکه زموږ په سهار چې ګورئ نو یو سب ایله پوره کېږي او چې کله مقابله شي هر یو سړی پاسي هلکه هغه بل به خپل مندر ته ځي هغه بل به خپلې ګرجې ته ځي چې زه د ټول نه اول پاسه جومات ته لاړ شم هلته مقابله وي مقابلې سره سړی چستېږي سړی تازه وي هر عمل ته تازه وي چې مقابله نه وي سړی بیا سوړ شي دا زموږ هم دغه حال دی کله چې سړی مسله بیانوي سړی کې سستی راشي او چې کله مقابله کې داسې یو خبره شروع شي سړی بیا تیز شي نو دا مقابلې چې یي نو دا د پخوانه دا را روانه ده وہی ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی یو طرف ته به حقی بل طرف ته باطلی دا به چلیږي دا به رواني پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې ونه مقابله وه ابو لهب دی روان دي مقابلې روان دي هر ځای کې روان دي هر دور کې داسې خلک دي ولو شاء الله لجعلکم امة واحده که چېرې الله وغوښتی نو خامخا ګرځولی به یې تاسو یوه ډله ولکن یضل من یشاء لیکن الله ګمراه کوي چاله چې وغواړي ویهدي من یشاء هدایت ورکوي چاله چې وغواړي ولتسألون عما کنتم تعملون او خامخا تپوس به کولی کېږي ستاسو نه د هغه څه په باره کې تاسو کوم عمل کوو ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم او مه ګرځوئ تاسو خپلو قسمونو لره دخلا بیکاره بینکم په خپل مابین کې فتزل قدم بعد ثبوتها کنی او بخویږي قدمونه رستو د مضبوطوالي د هغې نه وتذوقوا السوء او بسکئ بدۍ لره عذاب لره بما صددتم عن سبیل الله په سبب د هغه چې منع کړي تاسو خلک د الله د لارې نه یا په سبب دی چې تاسو منع شوي د الله د لارې نه ولکم عذاب عظیم ستاسو دپاره دی عذاب لوی ان الله یامر بالعدل والاحسان یقینا الله حکم کوي تاسو ته په عدل باندې په احسان باندې و ایتاء ذی القربى او په ورکړې یتیمانو غریبانو ته رشتہ دارانو ته وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغي او منع کوي تاسو د فحش نه او د بې حیایۍ نه د منکر نه د بدۍ نه والبغي او د بغاوت نه یعظکم واعظ و نصیحت کوي تاسو په دې باندې لعلکم تذکرون باندې تاسو پن واخلئ د آیت هر جمعه کې لوستی کېږي خطبه کې عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ هغه وی د آیت ډېر جامع آیات دا د خطبه کې شامل کړي وایي پکې دا واوفوا بعهد الله پوره کوئ وعده د الله اذا عاهدتم کله چې تاسو وعده وکړئ ولا تنقضوا الایمان او مه ماتوئ تاسو قسمونه لره بعد توکید وروسته د مضبوطوالي د هغې نه وقد جعلتم الله علیکم کفیلا یقینا ګرځولی تاسو الله په خپل ځان باندې کفیل کارساز ان الله یعلم ما تفعلون یقینا الله پوهېږي په هغه څه باندې تاسو یې کوئ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها مه کېږئ تاسو د هغې زنانه په شان نقضت غزلها چې ویس پرده ویشلوله خپل سپڼسۍ لره من بعد قوت وروستو د غړلو نه وروستو د مضبوطوالي نه انکاسن ټوکړې ټوکړې تتخذون ایمانکم آیا نسئ تاسو خپلو قسمونو لره دخلا بیکاره بینکم په خپل منځ کې ان تکونه امتون دې دپاره چې شي یوه ډله یا اربع من امه هغه زیاته شي د بلې ډلې نه انما یبلوکم الله یقینا الله ازمی تاسو په دې باندې ولیبینن لکم او خامخا بیانوي به تاسو ته یوم القیامت د قیامت پر ما کنتم فی تختلفون اسی تاسو پکې اختلاف کاو ولو شاء الله لجعلکم امة واحده که چېرې الله وغوښتی نو خامخا ګرځولی به وي تاسو یوه ډله ولکن یضل من یشاء لیکن الله ګمراه کوي چاله چې وغواړي ویهدي من یشاء او هدایت ورکوي چاله چې غواړي ولتسألون عما کنتم تعملون خامخا تپوس به کولی کېږي ستاسو نه د هغه څه باره کې تاسو کوم عمل کوو ولا تتخذوا ایمانکم
او من اسی تاسو خپل قسم لرا دخلم بیکارا بینکم په خپل مینس کې تر فتزل قدمون کنی او بخویږي قدمونه رستو د مضبوط والی دا غینه وتذوقوا سوء او بسګي عذاب لرا بما صددتم عن سبیل الله بسبب دیج تاسو منشوی د الله دلالینا ولکم عذاب عظیم استاد د پاره عذاب لوی. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.